الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اطاعت پا حوالے باندے خبر شروع زمون دا دین اسلام دا خلاصہ دا اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ سبحانہ وتعالی منل او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منل او دا بالکل قاعدہ اتفاقیہ دا چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حس یو دینی خبر دا زان نکی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى دا دین خبر چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ کی کلا کلا دا جبریل علیہ السلام پر ذریعہ وہی مطلوع کی قرآن او کلا کلا وہی غیر مطلوع وہی خفیوی چاگے توی احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمنگ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کو سرد دے چھ داغا احترامم کو یاد ساتا یو دا عام سڑی دا دین خبر دا عام سڑی دا دین خبر رتاوکڑا تا باندے دا دین دا خبر منل ضروری دی خود آغا سڑی سر محبت و احترام پتا فرض و ضروری نہ دے محمد رسول اللہ اغا شخصیت دے چھ داغا دا دین خبر با خود مانے خود داغا دا دین دا خبر نے علاوہ دا اغا شخصیت و دا اغا ذات سر با دا خپل مال نزیات محبت کے دا خپل خزی و دا خپل بچی نوزیات محبت کے دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام تقاضا دا نو پا دی مسئلہ باندے زان پویا کہ چھ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احترام گورے پا مسلمانانو باندے دیر زیاد ضروری دے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ تاریخ گورے دے صحابہ کرامو دا محمد مصطفیٰ دیر عجیب احترام کرے دے امام ترمذی پا مناقبو کی ذکر کی 3668 نمبر کی دا حکم ابن عتیبہ پا دے روایت کی دے اکثر پا دا باندے کلام ام کرے دے واللہ اعلم بالصواب نو دا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت دے یوزل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پراوتو پلیدو باندے روتم چو میں قتل پیغمبر علیہ السلام نشتا او صحابہ کرام پتم دی چوس با رسول اللہ علیہ السلام راشی ومنگ با محمد رسول اللہ سر خبریو کو ویزم پہ انتظار کے ناستم دے کہ محمد رسول اللہ راگے صلی اللہ علیہ وسلم پہ مجلس کے ناستو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چھے کل رسول اللہ پہ مجلس کے ناستو وی دمر احترام صحابہ دا رسول اللہ کو دمر عزت صحابہ کرام دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وی پدی مجلس کی چا رسول اللہ تا قتلی نشو یو ابو بکر صدیق ہو یو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی دی دوارو با پڑک مجلس کے پڑک اڑکو رسول اللہ تا قتل او محمد رسول اللہ چے بخبر کولے نو غٹ مجلس ہو خو رسول اللہ با بخپلو خبر کے عمر تا و ابو بکر تا قتل او انس وی زا رسول اللہ تم گورما او زا عمر تم پدے مجلس کے گورم وی فلا یرفع الیہ احد منہم بصرہ الا ابو بکر و عمر وی پدے مجلس کے چے رسول اللہ خبری کولے 10 یو سترگنا وچ رسول اللہ تھے پڑھو کو سترگو قتلے ہوئے 10 احترام کو خوی ابو بکر و عمر با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا قتل او بیا انس وی ینظران الیہ و ینظر الیہما رسول اللہ با ابو بکر و عمر تا قتل او عمر با رسول اللہ و ابو بکر تا قتل او بیا انس سے بسا عجیبہ جملہ کر فرمائی کہ قبر با رسول اللہ پا مجلس کے دا خندہ خبر اکڑا ویتبسمان الیہ ویتبسم الیہما وی رسول اللہ با
ابو بکر او عمر ته خاندل او عمر او ابو بکر به محمد رسول الله ته خاندل. دا احترام او ادب. ابو داود کتاب الطب کې د اسامه ابن شریک نه روایت ذکر کی چې صحابه به د رسول الله مجلس کې داسې په ادب ناستو کانما علی رؤوسهم الطير، گویا کې د صحابه په سرونو باندې مارغان ناستی. دسې به نړه کېدل چې دا مارغه پانسی. دسې د الله د پیغمبر احترام کړی دی. نو په موږ مسلمانانو د رسول الله سره محبت ضروری دی. موږ به نه د چا د رسول الله د خبرې مقابله کې به د چا خبره نه اخلو، د رسول الله د فتوی مقابله کې به د چا فتوا نه اخلو، د رسول الله د رائے مقابله کې به د چا رائے نه اخلو. خدا مې یاد ساته د رسول الله په مقابله کې به چا سره محبت هم نه کو، نه به د رسول الله د محبت ځای ښځې له ورکو، نه به د رسول الله د محبت ځای بچی له ورکو، نه به د رسول الله د محبت ځای عالم له استاد له پیر له ورکو. ترجیح چې مور پلار له هم د محبت دومره ځای نه ورکو څومره د زړه د محبت اسم چې محمد رسول الله ته ورکړي. او دا زه د ځان نه وایم، دا الله پر خپل کتاب کې فرمایلی دی او دسې فرمایلی دی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. رسول الله په دې خلقو د دې د بدن نه زیات حق لري. وازواجه امهاتهم، د چا ښځه د چا مور نشي کېدی. الله فرمایي د رسول الله دومره مقام دی چې د رسول الله بیبیانې د دې امت میندې دي. دا د رسول الله مقام ته اشاره ده. هر سړی چې مړ شي د رور سره ښه تعلق یې ګني، رور پر رور باندې مینی، خورور چې مړ شي نو د رور په ښځه د رور ولا نگاه تړلی شي. دا ولې دا محبت لګرځي غونډه کړي. او رسول الله داسې شخصیت دی چې هغه وفات شي د هغه په بیبي باندې یو امتي نکاح نشي تړلی. او دا خبره د مفتی او د شیخ الحدیث نه ده، دا د الله د کتاب ده. وازواجه امهاتهم، د پیغمبر ټولې بیبیانې دا د امت میندې دي. وجه دا ده چې د رسول الله عزت دومره زیات دی چې د هغه ښځو سره نکاح حرام شو. دا بدعتیان وی د رسول الله ښځو سره نکاح ځکه جایز نه دی چې رسول الله په قبر کې ژوندی دی او د ژوندي سړي ښځې سره نکاح ناروايي. غرق خیاتیا زلا رسول الله په د حیات دنیوي سره نه دی ژوندی. د دینه خدا ښکاره ثابت شو چې ستا عقیده دا ده چې رسول الله په حیات دنیوي ژوندی دی. ځکه څوک چې په حیات دنیوي ژوندي د هغه ښځې سره نکاح نه کیږي. کني شهید ژوندی دی که نه دی ژوندی؟ شهید خو ټول ژوندی مني، نو د شهید ښځې سره نکاح کیږي که نه کیږي؟ پته لګي د الله بنده دا د حیات و ممات مسله نه ده. دا د دې دپاره نه چې د رسول الله ښځې سره نکاح ځکه نه کیږي چې هغه ژوندی دی، نه، د محمد مصطفی بیبیانو سره نکاح ځکه نه کیږي چې د محمد مصطفی د لوی شان د وجه نه د رسول الله بیبیانې د امت میندې دي. اصل وجه دا ده. نو عرض مې دا کو چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام شان ډیر زیات دی. الحمدلله منګه اهل الحدیث خو په دې دنیا کې په دې بغاوت مشهور یو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجنه او د محمد مصطفی په محبت کې مونږه د څلورو امامانو نه کدا تمام دنیا د مجتهدینو نه ډکه کې د محمد مصطفی مخې ته دا تمام مجتهدین دې ته قربان شه. زمون خو محمد مصطفی سره دسه محبت دی چې دا تمام شیوخ او دا تمام بزرگان او پیران ته قربان شه، تمام صحابه ته قربان شه. زه د صحابي خبرم د رسول الله د خبره مقابله کې نه منم. نو چې د رسول الله د خبره مقابله کې زه د صحابي قول انفرادن حجت نه ګڼم، نو د امام ابو حنیفه او د امام شافعي قول څنګه حجت کې دي شي. دیو جن یاد ساته خلق وی تاسو امام ابو حنیفه پرېخه ده، تاسو ائمه د دین پرېخه دي. و یاد ساته کدا زور ته مال راکې چې ما امام ابو حنیفه پرېخه ده، زبې در سره ومنم، خو چې ما امام ابو حنیفه پرېخه ده نو محمد رسول الله مې اغسته ده، او تا چې امام ابو حنیفه اغسته ده تا محمد رسول الله پرېخه ده. بیا پورا خبره کوا ته چې ست اغستل پرې خودل وې نو بالکل په دغه حساب ما امام ابو حنیفه پرې خره، ځکه اتباع د امام ابو حنیفه نه کوم د رسول الله کوم. خو بیا تم یاد ساته
ستا سترګې ملامت دي تم شرمنده ستا سترګې ټیټې دي تا منم چې امام ابو حنیفه اغستی دی تا منم چې ابو منصور ماتوریدی اغستی دی تا منم چې قاسم نانوتی اغستی دی تا منم چې شیخ الحدیث سرفراز خان صفدر اغستی دی خو تا بیا محمد رسول الله پرېښی دی بیا خو افسوس پتا باندې دی نو عرض دا دی چې د محمد مصطفی سره به داسې مینه کوو چې کله کله به غیرت هم ښکاره کوو کله کله به خپله مینه هم ښکاره کې کله کله به خپله محبت هم ښکاره کې چې کله یو عمل راشي که نه نو هغه عمل کې ګوره چې د دې عمل نسبت چا سره دی ماته یو کس وی دا رفع الیدین کول هم د رسول الله طریقه ده او دا رفع الیدین نه کول هم د رسول الله طریقه ده وی دواړه د رسول الله طریقې دي نو ته په دې کولو والا ولې عمل کې په دې نه کولو والا ولې عمل نه کې ما د دې خو ګڼ جوابونه دي اول جواب خدا دی چې دا خبره ستا وهم دی چې دا نه کولم د رسول الله طریقه ده داسې نه ده خو زه به تا ته دا ووایم چې یاد ساته زه چې رفع الیدین کوم زه یې د دې وجې کوم چې دا د محمد رسول الله نه په قوي دلیل ثابت دي او ته رفع الیدین چې نه کې والله ته د دې د وجې نه کې چې رسول الله نه نه کولم ثابت دي ته د دې د وجې نه کې چې امام ابو حنیفه نه دي کړی ته د کولو نه کولو د پاره مشري امام ابو حنیفه له ورکې زه د کولو نه کولو د پاره مشري محمد رسول الله له ورکوم دا خلک وی رفع الیدین کولو نه کول څه مسله ده دا ډیره غټه مسله ده یو خوا یو عام شخصیت دی غیر معصوم شخصیت دی د وحی نه محروم شخصیت د امام ابو حنیفه او بل خوا د کائنات د تمام اولیاء او سردار محمد رسول الله دی زه چې رفع الیدین کوم والله که زه امام شافعي ته ګورم زه چې رفع الیدین کوم والله که زه امام مالک ته ګورم والله که زه د امام احمد بن حنبل نظر مطالعه کوم زه د یو مفتی خبرې ته نه ګورم زوام روایت د ابن عمر نه نقل له په صحیح بخاری کې نقل له چې وی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام کله منځ کو نه د رکوع نه مخکې او وروسته یې رفع الیدین کړو زه د رسول الله حدیث ته ګورم او ته درې کاڼي طلاق وغورځوه ووایه چې زه دا رفع الیدین نه کوم د دې د وجې نه کوم چې رسول الله نه دی کړی نه ته د دې د وجې نه کې چې امام ابو حنیفه نه دی کړی نو ستا مشر امام ابو حنیفه دی زما مشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چل نه درځي عوامو باندې د حق ګډوډ کړی دی یاره جدا اولیاء نه مني جدا امامان نه مني امامان منل دی ته وایي کوم ځای چې امام قول په قرآن او سنت کړی دی امام ابو حنیفه وایي الله د اوو اسمانونو د پاسه د عرش نه بره خپله برابري کړې ده دا د امام ابو حنیفه عقیده ده او دا یې ویلي دي چې څوک دا اقرار نه کوي چې الله فوق العرش دی د امام ابو حنیفه فتوا دا ده چې دا کافر دی او ویلي دي چې ید د الله صفت دی او په دې ید کې به تاویل نه کوي لأن فیه ابطال الصفه ځکه که تاویلونه کوي صفت باطلیږي امام ابو حنیفه الله بره د عرش د پاسه غني او ته په لیټرین کې او په غسلخانه کې په اوجه او په بیټک کې مانی نو ته حنفي شوې او زلکه الی آخره خبره باندې پوهېږې غرض مې دا کو چې د رسول الله د محبت اثر دې زړه کې وردن نه کې کله کله معاشرې ته ښیي چې ما او تا کې فرق دا دی چې تا یو سړی واغستو او ما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم واغست دا غیرت او دا محبت دا انسان لړ لوی مقام ورکوي او یاد ساتئ دا صحابه کرام چې وکنه د دې رسول الله سره به حد محبت و قسم دی وي د رسول الله مجلس ته بچ یو کافر راغی کافر او به قتل چې دې صحابه ته په دې نبی خودي ځان وجني هغه به حیران شو د صلح حدیبیه مقدر رحیق المختوم شفا وغیرہ کی لیکلی دی وہی مقام حدیبیه ته یو کس راغی عروه ابن مسعود الثقفی د استاد په شکل کې یو کافر راولېګو وای ته ورشه وګوره چې دا صحابه په خپل نبی مین دي کاسه ځان لې دی اگر راغی او د عیسی په شکل کې راغی چې وای قتل قسم د رسول الله چې کینی صحابه کینی رسول الله چې ودریږي صحابه ودریږي رسول الله چې خبره کوي هر سترګه او هر ذهن د رسول الله خلی ته ګوري او داغه په خبره لبیک وي چې دا ډیره تابعداري وکړه نو دا کافر د لری نه لګیا دی او د مجلس نظر کې واغستو لاړو چې چاره لګلو هغه مسعود هغه عروه ابن مسعود الثقفي وتوي اے کافرانو ګوري وره ما د قیصر او کسرا بادشاہان لیدلی دي ما نجاشی بادشاہ لیدلی دي ما د روم او فلسطین بادشاہان لیدلی دي رسول الله والله کسر بادشاہي د
بادشاہ دومره احترام څوک نه کوي بادشاہ خپل رعایه له تنخواه ورکوي نو احترام کېږي د رسول الله مجلس مې ولیدل د هغه صحابه مې ولیدل قسم په الله صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې ته داسې لبیک وایي چې داسې به یو وزیر د بادشاہ خبرې ته ونه وایي صحابه داسې لاس په نامه محمد مصطفی خدمت ته ولاړ دی چې داسې به ښځه د خاوند خدمت ته ونه درېږي داسې به یو نر بچی د پلار خدمت ته ونه درېږي څنګه چې د محمد مصطفی په خبره لبیک ته صحابه ولاړ دي د کافرو خپې ورپېدې او یو هوښیار پکې ووی وایي دا د هغه حق نبي اواز دی مقابله مه کوئ د ده اواز به تمامه دنیا باندې الله غالب کوي د ده د لا اله الا الله اواز به غالب کیږي او وایي زه د عوام چې کفر نن په خطره کې دی داسې احترام یې کړی دی نن د مسلمانانو په دې معاشره کې د رسول الله څه حیثیت پاتې شو تاسو سوچ وکړئ د غم باره کې د مسلمان په غم کې دا ورنټي څوک اخیستی شي چې دا غم د رسول الله د غم په شان دی یره د مسلمان په کور کې واده شوی دی د هغه واده به دا څوک ګرنټي واخلي چې د رسول الله د کور واده داسې ولکه زما د کور واده چې دی زمونږ معاملات وګوره زمونږ اغستل خرڅول داسې دي لکه څنګه چې رسول الله اغستل خرڅول کړي دي تاسو وګورئ که نه زمونږ ګاونډ او زمونږ ورورولۍ زمونږ د کور شریف پردې او زمونږ معاملات داسې دي چې څنګه د رسول الله مونږ د رسول الله په معاملاتو کې پرېښی دی مونږ رسول الله په غم کې پرېښی دی مونږ رسول الله په ښادۍ کې پرېښی دی مونږ رسول الله په فیصله کې پرېښی دی مونږ د رسول الله په فیصلو باندې خلک خېجولی دي د رسول الله مقابله کې چا بزرګان اغوستي دي د رسول الله مقابله کې چا ناظم صاحب او چیرمین صاحب اغوستي دي د رسول الله مقابله کې چا خپل خاندان اغوستی دی د محمد رسول الله په مقابله کې چا خپل خواهش اغوستی دی مړه قسم بالله داسې د لعنت غونده کې خلک راووتل رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مړه په مینه خو صحابه پوهېدل صحابه پوهېدل من سره رسول الله یو لال دی خو کله چې لال په نالی کې غورځي او په ډیران کې غورځي او په لاره کې غورځي خلک به وایي که نه چې دا سړی د دې لال او د دې هیرې په قدر نه پوهېږي والله رسول الله خو یو لالو چې په قدر صحابه پوهېدل په قدر صحابه پوهېدل او قرآن پې ګواه دی قرآن عرض مې دا کو الله تعالی دې مونږ صحیح د صحابه کرامو په نقش قدم روان کی او کومه مینه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پکار ده الله تعالی دې دغه مینه د مسلمانانو په زړونو کې وردن نه کي دیو جنا هر صحابي دا هغه چې دا مقام اوچت دی د دې غټه وجه بل څه نه دي دا عام شخصیات و صحابه کرام خو الله د عام شخصیاتونو قرآنی شخصیات جوړ کړل دا ولی دا طالبان په نحوه کې یو مسله کوي وای دا معرفه چې نکره ته دا نکره چې معرفه ته مضاف شي نو په حکم د معرفه کې شي دا صحابه کرام اول نکره و خدا معرفه ته مضاف شو محمد رسول الله ته نو الله تعالی دومره لوی مقام ولا ورکو چې قرآن داغي تذکره کوي حیران بشي یو صحابي سیدنا طلحه رضی الله تعالی عنه داغه په حق رسول الله فرمایلی دی چې دا جنتی دی او دا د شهادت د مقام لوړ دی یو ځلې ترمذی په مناقبو کې ذکر کوي 3742 کې قرآن کې یو آیت ته الله فرمایي دی صحابو کې قسمونه دي فمنهم من قضا نحبا زنو خدا شهادت جام نوش کو او غاړه شهادت ته خدا ومنهم من ينتظر او صد شهادت په انتظار دي وما بدلوا تبديلا الله وی رنگ رنگ حالات پر صحابه ورالل خدا د زمانه حالات د حق نوا نړول نو دې کې یو آیت دی فمنهم من قضا نحبا بعض الذين عقد قضا نحبا چې د خپل ځان بس نظر یې سم منلې فیصله یې کړې ده چې د شهادت متلاشي یما نو دې صحابه وی چې د دینه بلا څوک مرادي الله د چا بارکه وي چې دا شهادت پس قدم په قدم ګرځي چا د رسول الله نه د حیا د وجه تاسو نشو کوله یو باندې چې راغی ایمان راړما خلکو ته ایمان راوړه خو د رسول الله نه لګ د دې خبره تاسو کا چې د قضا نحبا نس مراد ده د صحابي دا باندې چې راغی ایمان هم راوړو
او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تاسو په دې قرآن کې یو آیت دی چې فمنهم من قضا نحبه، ځنې خلک دا دي چې د خپل سټ نظر د الله د دین دپاره منلی دی، دا یې نظر منلی دی ځان چې د الله په دین به ځان شهید کومه. نو دې قضا نحبه نه څه مراد دی؟ دې کې په ور باندې سیدنا طلحه رادن نشو. محمد رسول الله فرمایي د دې نه مراد سیدنا طلحه دی چې الله اسمان کې د په نظر باندې لبیک ویلی دي او الله تعالی دته خوش آمدید ویلی دي. دومره لوی مقام د سیدنا طلحه، نه پیغمبر دی نه ورسره وحی شته، بس د الله او د رسول په اطاعت دومره مقام حاصل کړی دی چې رسول الله فرمایي د دې آیت مصداق سیدنا طلحه دی. نور مقام ست جون دی خلکو تیر کړو یا 15 ورځې او یا 20 ورځې، خو جون دی ته وي چې الله تعالی او محمد رسول الله د هغې د شهادت او د هغې د ایمان تذکرې کوي. نو عرض مې دا کو چې موږ مسلمانان دا زمونږ دپاره ضروري خبره ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محبت کې ورننوځو. قسم بالله دی خپل دین نه ځان خبرول دي. نن د نټ په سترګه باندې هغه فتنې لګیا دي، یو ملا لګیا دی، ښه د مدرسې نه فارغ دی، عالم دی، درس و تدریس د قرآن او د سنت د خپل وس مطابق کوي، او هغه عالم هغه په منبر ناس شیخ الحدیث یا مفتی صاحب په منبر وی ما ته اړو په قرآن کې داسې آیت خولی نشي چې الله ویلی چې رسول الله سره مینه وکا. معنی دا چې رسول الله سره مینه څه حیثیت نه لري. دا د دې پروفیتن دور زمانه د عالم حال دی، د دې د عوامو بس حالي. حالن کې قرآن کلاو کا، قرآن خو د دې نه ډک دی چې رب العالمین بار بار مسلمانانو ته وایي چې د الله سره محبت وکړئ، د محمد مصطفی سره محبت وکړئ. زه داسې مولا ته وام، زه داسې عالم ته وام، په سترګو ړوند شي، په ژبه چاړه شي، ته د الله کتاب نه ګورې، ته لغونده کې 10مه سپاره راواخله، ته قرآن کولاو کا، سورة التوبه راواړوه او په سورة التوبه کې 40 آیت راواړوه. الله په 40 آیت د سورة التوبه 10مه سپاره کې وایي اے مسلمانانو د پلار نه زیاته مینه الله او رسول سره وکړئ. اے مسلمانانو د ښځې او د بچي نه زیات محبت د الله او د الله رسول سره وکړئ. اے مسلمانانو د خپل کاروبار او د بزنس نه زیاته مینه د الله او د الله رسول سره وکړئ. قل اعلانك اے رسول الله دی امتیانو تا ان کان آباؤکم و ابناؤکم، کوي ستاسو پلاران، و ابناؤکم ستاسو بچیان، و اخوانکم او ستاسو رونه، و ازواجکم او ستاسو بیبیانی، و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها، ستاسو خاندان، ستاسو مالونه کچری دا پدی پوزیشن کی چې احب الیکم من الله ورسوله، تا د الله نه مینه زیاته مال سره وکړه، تا د الله نه زیاته مینه د اولاد سره وکړه، ورسوله یا د خپل پیغمبر د مینې نه زیاته مینه ښځې او بیبي سره او لور او زوی سره وکړه. فتربصوا، الله وی بیا خو د الله د فیصلې او د عذاب انتظار وکړه. معنی د آیت دا شوه چې که د الله او د رسول سره د مینې نه احب الیکم من الله ورسوله، کتا ته د الله او د رسول د مینې نه ښځه او بچي ګران وي، نو بیا خو د الله د فیصلې او د عذاب انتظار وکړه. دوم اے منکرین حدیثو، اے فرویزی طبقو، دا د سورة التوبه آیت د هر منکر حدیث په مخ باندې سپیړه ده. که د الله او د رسول محبت زړه ته نه وردن نه کوې، که د رسول الله د حدیث تابعداري نه کوې، که د رسول الله حدیث په عقل او په دې پلاستیکي مذهب باندې تلې او فورا نه تسلیمې، نو د قرآن فتوا د فتربصوا حتی یأتی الله بامره، د الله د عذاب په انتظار اوسئ. اے پرویزیانو، الله به دنیا کې هم تاسو ذلیله کوي او آخرت ستاسو د ذلت ځای دی، ځکه تاسو د محمد مصطفی پسې خان دی او د محمد مصطفی پسې مذاق داسې دی لکه رب العالمین پسې مذاق.
او قرآن د دینه ډک دی چې رسول الله سره مینه وکړه. همدغه قرآن راواله سورة الاحزاب 28 سپاره او 6 آیات راواله. الله فرمایي النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم. خلق او مؤمنان چې ځان سره کوم مینه او محبت کوي د دې د ځانونو نه زیات حق محمد مصطفی په مینه او محبت کې لري. دا قرآن ته نو کتلې د انکار حدیث پرټ لګولو دی د الله د قرآن نه مخ واړو. و یرا د رسول الله سره په محبت څه دلیل نشته. ګڼ احادیث د رسول الله په محبت باندې دلالت کوي. تا خو تر اوسه وې زه هغه حدیث نه منم چې د قرآن خلافي. نو د محمد مصطفی سره د محبت کولو احادیث خو د قرآن موافق دي، دا خو د قرآن خلاف هم نه دي. نو تا خو وې چې د قرآن خلاف نه هغه حدیث منم. اوس ولې د رسول الله د محبت نه انکار کې، انکار د قرآن نه کې، انکار د محمد رسول الله د حدیثونه کې. دغه رضی سورۃ التوبه 11 سپاره 120 آیت کې الله فرمایي ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه. مؤمنان با د خپل ځان نه زیات مین رسول الله سره کوي او خپل مینه به کمی او د رسول الله مینه به زیاتی. داسې بنی چې ځان له رغبت او محبت زیات کی او رسول الله ته مینه کم کی. د دې آیاتونو مطلب دا دی چې رسول الله د ډیر محبت لایق دی، د ډیرې مینې لایق دی. او دای د منافق صفت ګرځولې ده چې رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. د منافق کار دا ده چې د رسول الله د محبت نه خلق منکی یصدون عنک. دیو جن زداوان د قرآن په اصطلاح کې قطعی منافقین چې دي نو هغه منکرین حدیث او پرویزیان دي چې د رسول الله د مینې نه خلق منکی. نو عرض مې دا کو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت دا د مسلمانانو شیوه ده، دا د مسلمانانو حسن ده. د زړونو کې دا خبره وردن نکو چې بس دا زما فیصله ده چې زه به کله په اوجره کې به خلکو ته ښیم چې زه به رسول الله ماینم. کله کله په کور کې غیرت کوه، خپل ښځو بچو ته ښایه چې زه په رسول الله مین یم. کله په مجلس کې په ملګرو کې د رسول الله په خبره غیرت کوه او ملګرو ته ښایه چې زه په رسول الله باندې مین یم. کله کله په بازار کې په رسول الله باندې غیرت کوه او د بازار خلکو ته وایه چې زه په رسول الله مین یم. کله د مولانو او د شیخانو مقابله کې رسول الله اخلا او په رسول الله غیرت کوه او شیخانو پیرانو بزرګانو مولانو ته ښایه چې زما د هر سنه تر هغه بغاوت ته تر سوچ دا خلق د محمد رسول الله تابع شوی نه. جن کې هر ټیم غیرت کوه پر رسول الله، کله بازار کې، کله کور کې، کله مدرسه کې او کله جماعت کې. جن د رسول الله په غیرت عام کا. زه حیران شم کله کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته د مالک ابن الحویرث رضی الله تعالی عنہ نے نقل لے. صحیح بخاری کتاب الاذان باب الاذان للمسافر 631 نمبر کے دا حدیث دے. مسلم 674 کے دا حدیث دے. اصحاب سنن ټول دا حدیث نقل کړي دے. رسول الله فرمایل صلو کما رأیتمونی اصلی. اے خزو سړو، عام خطاب د نارینه او زنانه ټول یو شان دي. دا نه چې د خزې منځان لده او د سړي ځان له سیوا د هغه ځای نه چې کې نص صحیح واردي. صلو کما رأیتمونی اصلی. اے خلکو منس کوئے، دا سے منس کوئے پسنگ منس کولو مو چه زلی دلی ما اصلی چه زسنگ منس کو ما. نن مارکیٹ تلرش پا مارکیٹ کے با کتابی حنفی نماز، شافعی نماز و دا اللہ بندگانو منس کم حنفی و شافعی. د منس ته تقلید د ختمولو د پاره خو رسول الله نه گویا کې سم متواتر حدیث نقل له چې رسول الله فرمایلو نور معاملو کې خو به هم ګورو، خو د منس په معامله کې صفا فرمایلو صلو کما رأیتمونی اصلی. څنګه چې په منس کولو تاسو زلی دلې ما دقه سه منس کوا. نو منس کې خو حنفی او شافعی نه، منس کې خو مالکی او حنبلی نه، منس کې خو رسول الله فرمایل کما رأیتمونی اصلی.
ټول محمدی نماز پڑھاو کې نماز محمدی نکی نماز شافعی و حنفی په منځ کې خلکو ډلې راوستي دا حنفی منځ دی او دا شافعی منځ دی نه منځ صرف یو منځ دی چې هغه ته محمدی منځ وي او نن سبا دا سلفی منځ دا هغه اهم مصداق دی الحمدلله د سلفیانو منځونه دا بالکل د نبوي او د محمدي منځ اصل مصداق دی تاسو وګورئ د سب په نیغولو پوره اهتمام چې کوي نو سلفیانې کوي تاسو وګورئ خپې د خپو سره ملاوول اوږې د اوږو سره ملاوول په دې چې محنت کوي نو سلفیانې کوي په دوو سجدو په منځ کې لږه ناسته جلسه او دارنګ قوما د رکوع نه بعد نه غدریدل دا کوي نو د سلفیانو ائمه کوي علما کوي او عوام کوي دغه رنګي جلسه استراحت بالکل متروک شوی دا کوي نو الحمدلله اهل الحديث کوي جمع بین الصلاتین دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرفه د امت ته یو تحفه ده کنن په عمل کوي نو الحمدلله اهل الحديث کوي که په اول وخت کې منځ کوي نو الحمدلله اهل الحديث کوي امام پس فاتحه وای نو الحمدلله اهل الحديث وای که په سنت برابر منسکی نو هغه نن سلفي منس دی چې هغه اصل محمدي منس دی الحمدلله نو عرض مې دا کو چې مسلمانان دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت زیات کی او د نور خلکو سره محبت کم کی نو دا به د نبی صلی الله علیه وسلم د تابعداري هغه اصل مصداقي د صحابه کرامو تمنا صدا هغه تمنا دار چې بس زمون جون د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره برابر شي علامہ حسمی او روایت ذکر کړ د مجموع الزوائد کې د عائشہ رضی الله تعالی عنها روایت نقل لې و یو سړی راغی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تپوسو کو چې د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم زمون تاسو سره ډیر محبت ته د خزینه مونږ ته ګرانې د بچونه مونږ ته ګرانې د خپل مال نه اے رسول الله ته مونږ ته ګرانې نو کله چې مونږ په کور کې ناس شو ټینشن کې یو پریشان یو د کټ نه راکوس شو اے رسول الله تعالی راشو بس تا چې وینو نو زمون ټول غمونه ختم شي خو زړه کې مې یو ارمان دی یو درد دی یو پریشانی ده رسول الله علیه السلام ورته وایي څه پریشانی ده وایي هغه پریشانی دا ده چې کله مونږ جنت ته لاړ شو نو ستا مقام خو د انبیاو نه هم ډېر اوچت دی نو مونږ خو به ډېر کته پاتې شو اے رسول الله ته به ډېر بره پاتې شي نو دنیا کې خو مونږ تا وینو دا دنیا مونږ دپاره جنت دی خو چې مونږ تا په جنت کې نه وینو نو دا جنت خو به زمونږ دپاره ډېر لوی تکلیف سبب یې رسول الله ځکه چې مونږ خو دنیا کې لوی لمحه دا ګڼو چې مونږ تا ووینو نو چې جنت کې ستا مقام اوچتي اے رسول الله تا به مونږ څنګه وینو نبی صلی الله علیه وسلم دا آیتونه وتولستل ومن یطع الله والرسول ارغ سړی او ارغ خزا من ارغ عالم هر اغ امی من اغ مالدار هر غریب یطع الله ورسوله چې د الله تابعدار شو د الله د پیغمبر تابعدار شو فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین نو دا دومره بختور دي چې جنت کې به الله د انبیاء سره یو ځای کوي دا صحابي ډېر زیات خوشاله شو دومره زیات خوشاله شو چې د خوشاله صحت نه او بل روایت کې راځي وي سیدنا انس رضی الله تعالی عنہ ډېر خوشاله شو چې زما خټول نه زیات محبت الله او د الله رسول سره ده نو چې سړی د خپل مینې والا سره وي ان شاء الله چې مونږ به د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو الله دې مونږ ته صحیح د قران او د حدیث تابعداري او د نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت او د هغه اطاعت نصیب کی هذا وبالله التوفیق